بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمند کتونکو زه زمرود بنيري د پروګرام مرحبا رمضان د سپیشل خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. رمضان دا شهر المواسات، دا د همدردی میاشته، دا د یو بل سره د ورورګیري، د ښېګړې، د رحمت او د مهربانۍ د بخشش میاشته. لرې به نه ځو. زه به دا ووایم تاسو موږ ټول پښتانه یو چې زموږ کورونه چې کوم دي په هغې کې یو زنانه داسې چې هغه به سحر وختي پاسي، ټول کور صفایي به کوي، بیا به دی بچو ته خوراک ورکوي، بیا به ماسپښین چې څنګه کېږي بیا به دی روژه ماتی تیاروي، بیا به ماښام نه اول دی روژه ماتي دسترخوان اچوي، بیا به د هغې نه پس دا ټول خلک به لکه روژه ماته کې په خپل ټیم، خو لیکن دی به خدمت کې لګیا وي. ولې چې دا اوبه غواړي، دا پکوړه غواړي، دا وایي پکې مالګه زیاته ده، دا وایي پکې مرچ زیات دي، دا وایي نن خو د دې شی ښه نه دی، نن خو دا ذایقه ښه نه ده، نن خو دا ذایقه ښه نه ده. هلکه ته که ښېګړه کوې نو کم از کم دا م ستا د کور فرد دی، دا م ستا خپله مور ده، دا م ستا خپله خور ده، دا م ستا هغه ښځه ده چې د الله په نوم تا ته روا ده. او خدای پاک دوه رشتې قایمې کړي دي. یو هغه چې زموږ مجبوري ده چې هغه لکه زما پلار، زما ورور، زما خور، زما مور، د دې کې زما وس نشته. یو هغه رشته چې د الله په نام زما رشته جوړه ده. قرآن کې خدای پاک فرمایي چې نسبا و سحره، یو ستا د نسب رشته ده، یو ستا د سخرانې د واده په بنیاد چې کوم ستا رشتې جوړیږي. نو ته په خپل کور کې همدردي وکړه، ته د دې ښځې سره امداد وکړه، ته د دې ښځې سره سپورټ وکړه. لکه مثلا وړوکي ماشومان دي، ولې چې وړوکي ماشومان به چا نه زده کوي، هغه به مشر نه زده کوي. مشر صرف یو ایګو، یو انا، یو تکبر دی چې هغه په کور کې کار نه کوي. ځان له شرم ګڼي، ځان له عیب ګڼي. خو رسول صلی الله علیه وسلم به چې څنګه کور ته راتلو، امهات المؤمنین فرمایي چې کان فی محنت اهله، دا به چې کور ته راغلو دا به چاته نه وایي دا ولې بې ځایه دی، دا ولې بې ځایه دی، دا ولې نه دی، دا ولې نشته، دا به نه و. بلکې کور کې به اول نظر واچاو، یو ځای کې جاړو نه شوی نو جاړو به یې واخیست، هغه ځای به یې صفا کړ. یو ځای کې کار نه دی شوی، یو کار کوونکی دی نو هغه کار به یې وکړه. او په دې کې زموږ صاحب وجه دا ده چې که کور زما خپل دی او بچي زما خپل دي، نو بیا زه تکبر ولې کوم، زه ځان یو سپیریر ولې ګڼم، زه ځان ولې د دوی نه جدا ګڼم چې زه په کور کې لوښي ته لاس نه وړم. زه په کور کې د رمضان په میاشت کې خو د ماله هر څه برابر میلاویږي، خو لیکن دا دی چې زه به خامخا اعتراض کوم، زه به خامخا غصه کوم، زه به خامخا مطلب دی چې ابجکشن کوم. نو که رمضان مونږ مناو کوو نو په خپل کور کې به مناو کوو، په خپل کور کې دا هر څه ما ته حاصلېدی شي. رسول الله صلی الله فرمایي چې په دسترخوان چې کینې، او دا مسله نن سبا ضروري هم ده چې زمرود خان زمونږ کورو کې څومره بې برکتي ده نن سبا، او څومره مطلب دی مونږ یو بل سره تعلق، محبت، مینه دا نشته. د هغې یو مختصر علاج دی چې ټول کوروالو سره په یو دسترخوان کینه او شریکه روټۍ خوره، الله به د ټول مسایل، ټول مشکلات ختم کړي. په کور کې به د برکت وي، خیر به وي، مینه، محبت، اتفاق، چغلخوري به ختمي. ولې چې په دسترخوان کې الله دا برکت ایښی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې د خپل ازواج مطهراتو سره کېناستو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا شانو چې هغه به یو نوړۍ د خپلې بیبي په خولې کې ورکوله، او بیبي به د ده په خولې کې نوړۍ ورکوله. چې کوم ځای نه به د هغه بیبي اوبه وڅښلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې خوله ولګوله، صرف یو محبت اظهار چې ته زما خپله هغه ښځه یې چې ما ته د الله په نوم روایې. دا شی خو مونږ نه کوو. او چغې دا وهو چې روژه ده او ثوابونه نشته او روژې نشته. روژه کې څه دي، خیمې نشته که نه، مفته خوراک نشته که نه، نور خور سره برابر وي. شپې چې کوم مونږ به د رمضان د مبارکه شپه ضایع کوله او ګرځېدو به او ګرځېدو به، هغه نشته که نه. نو دا خو د خدای مهرباني ده، دا خو د الله کرم دی. ثوابونه زما نه کمیږي، خو بل طرف نه لوفرۍ نه زه خدای پاک کنټرول کړم چې په کور کې کښېنه او په کور کې تلاوت کوه. چا منې کړی؟ ته یو کتاب والا، فضایل اعمال والا، بل والا په کور کې یو تعلیم سلسله شروع کړه، چا منې کړی؟ ثوابونه تا ته پراته دي. په خپل کور کې رسول الله صلی الله فرمایي چې یو سړی په خپل کور کې په دې نیت یو کار وکړي چې زما ښځې ته سهولت او راحت جوړ شي،
نو الله پاک دومره صدقې اجر ورکوي. ته که صدقې کول غوښتل غواړې پوه شې راشه خپل کچن ته لاړ شه لوښي ومینځه. اوس بیا خلک وایي چې مفتی صاحب مونږ پښتنو ته وایي چې په کور کې لوښي مینځئ. دا د عیب خبره نه ده، دا د کمال خبره ده، دا د یو د اعلی ظرف خبره ده چې د چا ظرف اوچت وي د چا اعلی ظرف وي. نو هغه مونږ کتلي دي چې هغه په خپل کور کې په خپل کارونه په خپله باندې کوي. یعنې هغه انګریزي کې ورته یي چې why I have to be superior. زما بچی دی، زما خور ده، زما رور دی، د هغه نه زه ولې اوچت یم؟ په کومه وجه؟ زما خپل نسل دی. مفتی صاحب بریک اخلو، دا خبره بیا جاري ساتو ځکه چې ډېره خوږه خبره مفتی صاحب راونه کړې او دا د هر کور مسله ده واقعي او په ډېرو کورونو کې هر کور کې دا خبرې کومه چې مفتی صاحب وي دا به جاري ساتو. وخت شوی دی د بریک، یو دمې له ځو، زموږ سره اوسه ډېر تر واپس راځو.